باندې میډیا چې ورنه ولا چې منظره راووته جی صاحب به دلته راوستو منظره څه اوس مې هم سر لوند جي पीछे चले जाओ पुरमन इhtijaj उनको और पुरमन सिखाया गया इhtijaj अफसरा जिंदाबाद पुरमन عبدالله ډیر نر سړی دی ودرېدل په دې ځای کې د ټولو عوامو دپاره هغه یو داسې خدمت ته ولاړ دی چې د غریبانانو د عاجزانانو خلکو خدمت کوي هغه نه رشوتخور دی او نه هغه رشوت یې ودرېدل او بل یې دې سیچو دی که دی یې ګیری نو دا به هسې ډېر بې مناسبه انسان چې دی به یې ګیری دې سیچو به د سره څه کاري موږ به را ښځې روزو او موږ دې مړې کیځه خو دې به رانه نشي ګیرولی تا اورې عبدالله سیچو چې کوم دی که نه هغه خو ټول رشوتخوار دي ټول ما دې تاڼې ته دننه کې والله تیل په ځان اړوم او ځان ورته سوځوم خو چې عبدالله رانه را سره یو ځای ته بونځي ځکه چې دا ټول د اوس د نواز شریف ابولاس په باجوړ کې دماکه وشوه کم یو دلالاړه ووي چې طلاقه چې ماشومانو د ناویانې کونډې شوې کم سړی راغی کم ډله ووي چې ورګه موږ به لاړ شو او موږ به د دې خلکو یو دغه وکړو خو دا د نواز شریف او د شهباز شریف کارو دا د عمران خان نو عمران خان د سچه سړی دی په سچه باندې ولاړ دی په سچه خبرې کولې په سچه دا څومره سهولتونه وکړو د کینسر هسپتال کم طلاق جوړ کړی کم ته اوس د کینسر هسپتال جوړ کړی دی د هغه په میاشت کې په کال کې 9 روپۍ لګي دا د دقې د وجې باندې زه وایم چې عبدالله سره هېڅ کار د دوی نشته دی عبدالله یو غیرتي یو پښتون سړی دی منګه تور سره یو دې تاڼې ته نن زما 4 ورځې شوې زما په یار نه دی کټ شوی زما زنانه بې جابه په 10 علمو کې پرته وه او هغوی راله پیسې واخېستلې او لاړه نه دې ډسپي غم وکړو نه دې سیچو غم وکړو نه دې تاڼېدار وکړو تور سرې زو رازو نارینه هم په کور کې نشته اخر دا کومه خبره ده یوازې صرف اوس عبدالله له زور شو عبدالله د دې کلي د دې وطن یو پښتون دی یو غیرتي دی زه راغلی ما سیچو صاحب پسې او راغلی ما چې د عبدالله په مسله کې راغلم ما وی چې دا خو یو غیرتي سړی دی زیاتې ورسره شو ولې ورسره کېږي بس اوټ دی موږ به یې ورکوو عمران خان له به زموږ بچي اوټ ورکوي زموږ د عبدالله سره خپله دغه دانه روزي د اسمانه ده د عبدالله سره هم ولاړ یم که سر مې د لات په خازه وولګي تله به مې چغه وخي چې یاره د عبدالله سره به ودرېږم او زه د وردګ زه د زمین هېڅ څوک نشته د ما بچي واړه دي د خاوند میسد نومې دا کسان زما خپل پیژنګلو دي دا زما د کلي دي دا زما د دې وردګې دي ما ټول پیژني ما ټول پیژنه دې وردګې ښځې یم خو زما دونه ما سره انصاف وشي چې زما دا راپورټ دې په سچوالي یو په یار کې دې څه کټ شي او دا واقعه دا وشوه چونکې نن 13 اګست دی د 14 اګست شپه ده چې په دې باندې یو ډېر عظیم الشان کار شوی دی چې زمونږ ملک په دې ورځ آزاد شوی دی چونکې زمونږ ملګري ټول څونه عبدالله دی یا نور داسې ملګري دي خپل یو ګیدرنګ یې جوړ کړو یو ازادي ریلي کوله چې په هغې باندې پولیسوالو دعوه وکړله چې دوی پوره هم نه دي دوی شر جوړوي نو بس هغه تاسو هم لیدله او ویډیوګانې هم شوي دي او دا خلک به هم انشاءالله ګوایي چې زمونږ ښه پوره هم نه ریلي وه او دوی راباندې تشدد وکړو تشدد در باندې شو څه صورتحال دي دغه راته وایي صورتحال دا دی
صورتحال دا دی اشنا چې دوی خو به یو کس ګیرو او زمونږ چې څونه ملګري دي نو هغوی ټول په خپله باندې ښه په پوره من طریقې سره رال او ټولو ځان په خپله باندې ورکړو چې بس مونږ ګرفتار کړي. څومره کسان ګرفتار دي؟ یاره مې بي 120 کسان مې ګرفتار دي. ته په دې ریلی کې په خپله زه پکې په خپله وم. حمله کړې یاره حوالې سره څه ویل غواړې؟ امید دا لرم انشاءالله چې چا به وله وردی لم لاس نه وړی. زه خپله چې شمدید ګواه یم د دې چې انشاءالله وردی له به مو له چا لاس دی وړی. موږ ښه پوره نه په خپل دغه په لار پیده روانو ښه په پوره من طریقې سره خپل هغه خوشحالي مناوه. آزاد نه سوال نه پیدا کېږي. آزاد ملک زمونږ حکمرانان داسې آزاد فیصلې کولی شي لکه دا کوم حال چې زمونږ په ملک کې شروع دی. موږ یو پارټي نشو سپورټ کولی، موږ یو جنډه نشو نیولی چې نو موږ څنګه ووایو یار چې موږ آزاد یو. هغه آزاد اوسه پورې موږ ځان د آزاد ګڼو چې او آزاد یو، خو دا کوم حال چې نن موږ ولیدو نو میسج خو زمونږ حکومتي چارواکي یا مطلب زمونږ د وردی ملګري چې څونه دي هغوی غلط میسج ورکوي. هغوی ته ښه پته ده لکه هغوی هر څه لیدل چې دي ښه پوره نه روان دي، خو یو جنډه نه شوه برداشت کولی. دوی ویل دا جنډه به نه لګوئ. ولې نه لګوئ؟ یو پارټي سپورټ کول دي، هغه هر چاته حق دی، جمهوریت دی، آزاد رای هر چاته حاصله ده چې هغه نو که د په 144 ما یو سړی ورته ثابت کړم چې ابوالضمیر مقام جلسه کړې په د په 144 کې، شهباز شریف جلسه کړې په د په 144 کې، یوازې د په 144 پی ټی آی والے لپاره ده. موږ خو جلسه نه کړې، موږ خو ریلی ده. ته 400 ته یو سړی ما سره لاړ شي 400 بازار کې به زین یار سړی به وروتی، خو که د پاکستان جنډه چا نیولي نو هغه ګرځېدی شي، که د پی ټی آی جنډه چا نیولي نه شي ګرځېدی. شایان مې نوم د زید وسرو کلي یم. په دې ریلی کې راغلی وو د ابتهار الله زمونږ ځای له راغلی وو په 13 تاریخ به زمونږ 4 بجې ځای کې پروګرام وي. مونږ دلته راغو ریلی له په ریلی کې ښه پوره من راووتو. دلته په روډ راغو، داسې په روډ مونږ دې سایډ ته روان شو درګۍ پلو، واپس مونږ راتاویدو 400 ته. زمونږ هغې سر ته په پولیس والو گاډي ودروله، تقریبا 12-15 کسان یې هلته ونوله. بیا د دې خوا راغه مونږ ته بل گاډی ودرولو، هلته کې پولیس والو وال ټکوله مو کو نور مو کو. زمونږ دا ټوپۍ دی د پی ټي آی تاسو وینئ مونږ په بډه والي کې دا ټوپۍ ما په سر کا نوز دلته ما نیسي. هغه بنینونه مونږ په جیب کې اچولي دي. او زمونږ دا ملک څنګه ملک دی؟ دا پاکستان اډو نن سبا دی نه، د دې نه چې مونږ په سریلانکا کې بنګلادیش سره غریب ملکونه رزق خو پراته ملاویږي که نه. مونږ ته خو هېڅ ازادي نشته. که مونږ یو ټوپۍ په سر وو مونږ پولیس نیسي، که مونږ یو جنډه لګوو مونږ پولیس نیسي. نن سبا حکومت په مونږ پسې لوټ کول راغشتي. کور کې 15,000 بل راشي چې انچي چلوم چې ګاډی روغ کم پرچه راکړي. نن سبا مو بیخي ختموي، غریب سړی لوټ کوي. بس حکمرانان په دې کې یو حکمران عمران خان دی، هغه نر سړی دی. او نر سړی چې کم سړی تکړه خبره کوي لکه طوطي بالوالم چې خبرې کوي هغه په پنجره کې بندوي. دغسې عمران خان تکړه سړی دی، هغې په جیل کې بند کړی دی. پاکستان نه چې مونږ بنګلادیش سره یو مونږ به خوشحاله یو. زه سم نشم ویلی، بس دا ډولې پاکستان دی نه د امریکې جنډه به ولګو، بس هغه ترې نښه ده. صحیح ده؟ دا خو ډولې پاکستان دی نه چې غلامۍ زندګي تېرې د امریکې جنډه ولې نه لګو بیا چې پاکستان جنډه لګو. موږ به پکې نور څه ووایو، بس زموږ لیډر زه له سړی رویم جیو رحمانه کوي خپله د امریکې جنډې سر له په کور باندې ولګوې. مړی بس عمران خان له پکار دي که نه، که آزاد شو الله او ژوندی پرېښود دوی نو بس ملک پرېږده او ځه. قسم په خدای کومه د عیش عشرت زندګي او د پاکستاني او د ذلیله قوم له د ځان دونه ذلیله کړو که نه، او د داسې خلکو نه هغه کنځلې وخوړې. قسم په خدای که په هغه باندې څوک د قصابانو د تخت نه سپی هم پاسئ او هغه د هغه نه هم کنځلې وخوري. مړه عمران خان پسې به داسې سړی کنځلې کېدی. عمران خان پاکستان له کومه نمایندګي کړې ده. عمران خان اوس د یهودیانو ایجنټ شو. عمران خان په بهن کې یهودیانو ایجنټ نه و. عمران خان شوکت خان هم جوړ کو، عمران خان په لاهور کې جوړ کو، په پېښور کې جوړ کو، په کراچۍ کې روان دی. مړ عمران خان په افغانستان کې سیاست کې چې په افغانستان کې شوکت خان هم جوړی. عمران خان نمل یونیورسټي جوړه کړله. یو سړی دی ما ته وښیي چې کوم سړی په عمران خان باندې سپکوي هغه د اول عمران خان تلې ته ځان جوړ کړي، د عمران خان سره ځان وتلي، بیا د عمران خان سپکوي. عمران خان چې پاکستان له کوم کارونه کړي دي که نه،
که هغه خدمتي دي که سیاسي دي که د غریب سړي دپاره چې عمران خان څه کړي بیا خاص کر د پښتون دپاره قسم په الله که داسې حکمران راشي دي پښتنو له یاد ساتي ارمان به وکړي والله که ولې څوک راشي ها اس په حساب باندې پینیو خورو 14 اگست کې په دنیا کې 14 اگست باندې پاکستان آزاد شوی د خوشحالۍ ورځ ده او په 14 اگست کې سړی نه پرېږدي نو دا ظلم دی یا زیاتې دي یا ښه یا بد دي که یو سړی ووایي چېرې پلانکې برباد او ډنګرې برباد خو صحیح ده په دې دور کې خو نه چا برباد او زنده‌باد چغې کړي دي خو صرف او صرف په 14 اگست کې خوشحالي ده دا ملکونه به څه وایي چېرې دا انډیا و محمد خان دي چې دا څه پروګرام دی څنګه چلې راشي خلک 14 اگست کې راشي نښې نښانې وکړي مطیې وکړي لګي او زموږ سره د وار ټکولو پیماره بس نه نورې نه دي راغلې بس او نامه دې سره کم دی عنایت الله مې نوم دی او رقم دی حضرت مې کلي بل تاسو وایي بیا ورته نشته نه دې ته مې نور نشته مې اول ځای کې باندې بس دا راځي